زمونږ پښتانه همیشه د غین نه مخکې دنګي. د بل وزیر اعلی لا راغلی نه دی او ویډیوګانې ورپسې جوړې شوې چې دا داسې دی او دا هغسې دی او ده په اسمبلی کې دا خبره کړې وه او دا یې کړې وه او هغه یې کړې وه او موږ ته خلک وایي چې تاسو د ګنډاپور په کوزېدو باندې خوشحاله یې او دا یو شی دی او په خنزیرانو کې غټ او ورکوټی نه یي. د پښتنو همیشه د غین نه مخکې دنګلي دي او چا چې د غین نه مخکې دنګلي دي نو هغه په ربړ لګېدلی دی. پوه شوې؟ دغه وزیر اعلی د غریبې کورنۍ سره او یو میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتي. یو سټوډنټ دی. دا زموږ د پښتنو دپاره یو فخر خبره ده او بیا د اپریدو د خیبر د غیرتي خاورې د اپریدو دپاره د اپریدي قوم دپاره چې داسې یو میډل کلاس والا یو غریب سړی راغی او په دې کرسۍ باندې به کښېني. ځکه خو موږ عمران خان سپورټ کوو که نه خپل یو طاقتور سړی به راوستی او پیسو والا به راوستی او د وزیر اعلی دا سیټ په پیسو خرڅ کړی و. خو دا یو غریب او یو بېوسه سړی راوست په دې کرسۍ باندې کښېنه او که ده کار نه کوو که دا زموږ پلار نه لګي. د ګنډاپور نه په سوشل میډیا کې موږ ښځه واغسته ښځه دله به موږ انشاءالله چې ده کار نه کوو که نه دا زموږ پلار نه دی. دی به موږ ده سره به موږ داسې کار کوو چې آینده د ده آینده او تېر شوی نسل به یاد ساتي. خیبر پښتونخوا افریدي قوم به یاد ساتي. سوشل میډیا د چا لحاظ نه کوي او خاص کر د عمران خان ورکران چې دي هغه د چا لحاظ هم نه کوي. عمران خان ورته شعور ورکړی دی خو د هغې نه مخکې دنګه ما دی په دې کرسۍ کښېني که څه کار یې نه کړو موږ پوه شه او دی پوه شه.